گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول شاګو کې موجود یم چېرته چې پی ډي 4 ټریننګ شروع دی. ګڼ شمېر سینیر اساتذه پکې موجود دي. د محترم سلیم باچا صاحب او حسین احمد صاحب په نگرانۍ کې دا ټریننګ چې کومه د سالانه پی ډي 1 2 3 4 په نوم باندې ټریننګ دي د ټیچرز دپاره هغه شروع دی. ډېر په صحیح طریقه باندې د استادانو د روزنې کولو کوشش کیږي، لګیا دی. ګڼ شمېر پی ټي سي ټیچرز هم پکې موجود دي کوم چې د یو شمېر ستونزو ښکار دي، ډېرو مسایلو سره مخ دي، د تشویش ښکار دي، ځکه چې ډېر ټیچرز داسې دي چې هغه لګیا دي ټیچینګ کوي په مختلفو سکولونو کې او لا تر اوسه پورې هغوی ته تنخواګانې نه دي میلاو شوي. د هغوی د تنخواګانو په مد کې چې کم فنډینګ کیږي تر اوسه پورې لا نه دی شوی. په دې وجه باندې هغوی د ډېرو مسلو ښکار دي. د دې کلیپ نه وروستو به د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. زموږ سره چې کوم د تنظیم اساتذه صدر جناب امان الله صاحب دی، هغه هم موجود دی دننه په ټریننګ کې. د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. خو زما د چې کوم اعلی حکام دي د ایجوکیشن ډپارټمنټ، د هغوی نه یو مطالبه ده، بلکې یو تپوس دی. کو فرض کا د دې ټیچرز ته د فنډینګ کولو څه توقعات نه وي، نو پکار دا ده چې دا ټیچرز آزاد کړای شي، ځکه چې سیزن روان دی. خلک تلي دي ماښام له 1 روپۍ ګټي او دی چې دی نو په دې شي کې پابند دي، تنخواګانې نشته. نو چې داسې تنخوا نه میلاویږي نو د دا خو مهنګایي ده، کورني مسایلي، نور اخراجات دي، خپل پرسنل اخراجات دي، کورني اخراجات دي. نو دا به اخر دا ټیچرز به دا د کوم ځای نه پوره کوي. نو که چېرته داسې څه پلان نه وي او د حکومت څخه د ایجوکیشن ډپارټمنټ څخه فنډز نه وي او دې ټیچرز ته تنخواګانې نشي ورکولی، نو پکار دا ده چې دوی ته صفا جواب ووایي، ازادي کړي، چې خپلو کارونو روزګارونو ته آزاد شي. ځکه چې په دې کې ډېرو داسې کسان دي چې هغوی ریسپانسیبل دي، د کور ذمه داریانې دي پې، او هغه داسې چاو دې خوا ته ناست دي، نو یقینا چې هغوی به د مسایلو ښکار کیږي. نو د پی ټي سي ټیچرز او چې کوم زمونږ سینیر ټیچرز دي پرماننټ، د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. کوم چې د تنظیم اساتذه صدر دی جناب الحاج امان الله صاحب، هغه هم په ټریننګ کې دننه کلاس کې موجود دی، د هغه سره هم په دې حوالې سره خبرې اترې کوو. نو زموږ سره اوسئ انشاءالله تعالی چې کوم څه حقایق دي په دې حوالې سره د سیکنډ شفټ یا د فرسټ چې کوم شفټ دپاره پی ټي سي فنډډ هایر ټیچر دي، د هغه دپاره کوم لایحه عمل دی